دا لور خور چې واده شي که هر څومره دا مالدار کور کې وي او د خاونې کور ډک ولې نه خو دا وره ته ګوري وي زما به چېرته رور راشي زما به تپوس کړي زما به پلار راشي په دې دروازه زما به تپوس وکړي دا د رمضان میاشت خور وی زما رور به کله په دې دروازه راننوځي د خاون کور کې به دنیا ساماني خو چې رورې راشي او یا د یو اچار ډبه وله راوړي هغه هر څه ته یاد یو هغه د هیر یو هغه د اچار ډبه تاویږي ده هماله رور راوړې ده هماله پلار راوړې ده دا ماله رور راوړې دا زما پلار راوړې امام الانبیا چې به بیوی فاطمه رضی الله تعالی عنها رخکاره شوله پا بسید مرحبا مرحبا ای لوري په خیر آلی ای لوري په خیر آلی ای لوري په خیر آلی مونږ د دې غور کړی دی د دې تورسر غور مونږ کړی دی د دې تپوسم د روجه کې کړی دی ځان سره غریب برابر کې دا د غریبانو اختر نه دی دا د دې کونډو اختر نه دی دا صرف د هغې ښځو اختر دی چې خاوندانې دي چې دا خاوندانې نشته د هغې اختر نشته هغه کونډه د اختر په شپه وی خدایا چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو چې ته اختر راوست ما نه دې ولې خاون اغست دا ستا په ګاونډ کې دا کونډه ټوله شپه الله ته وجاړي او تا سار ځان له درې جوړې کړي او د اختر مانځه نه راشي د اختر مونډې ته وایي دا اوښ کې به څوک وچي د دې جړه احساس به د چا سره خدایا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو مثل راکې خدایا چې خلک ونه جاړي دا اوښ کې چا ته توی کې اسره شته د چا چرته لاړ شو چا ته فریاد وکړو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و چې راغی او د شپې ګرځېدو یو کور کې د ماشومانو د ښځې جړا واورېدله لاړ بیت المال ته سامان یې ولرو سامان یې حواله کو بیا داسې بار ناست ولا مې وی ما ورته وی چې زونه وی چې نه نزوله وی داسې اوتر ناست چې ماشومانو خوراکو کو لبې شروع کړې خندلې شروع کړې ما ته وی چې راځه چې زو را روان شو ما ورته تاسو وختي ولې نه راتلی ما ته وی چې ما د دې ماشومانو جړه لیدلې وه که قیامت کې رب العالمین وی چې عمره رضی الله تعالی عنه ته خلیفه وی او ستا په دور حکومت کې ماشومانو جړلي و د لوږې د لاس زه به وایم چې الله هغې پورې ورته ناسم چې د څو پورې هغې ماشومانو خندلي نه والله جړه یې وکړله او الله عمر اله پریښي دي چې وی خندول عمر اله پریښي دي چې وی خندول دا کلي کې غریبانان هغه جاړي د هغې اختر له کپړې نشته د اختر په ورځې خوراک نشته او مونږه ای د مزو چرچو ځان له درې جوړې او څلور جوړې بچوله څوک چې د یتیم په سر داسې لاس کې دي روپۍ وله لا نه ده ورکړې صرف لاس یې پې کېښود خالص د الله د رضا دپاره چې څومره ویښته د دې د لاس لاندې رالل دومره نیکۍ ورله الله ولیکلې هغه ور به نه کوي یوازې به مونځونه کوي یوازې به تراویح کوي ستا چې دا خورلنې واده دي تا د دې تپوس کړی تا د خور تپوس کړی تا د مور تپوس کړی تا د رور تپوس کړی تا د رشتہ دار تپوس کړی دی